کمپیوټر مضمون د کویک بوک دې برخې ته بیا هم ښه راغلاست. په تېره برخه کې موږ د کمپنۍ د فایل جوړولو طریقې تاسې ته زده کړې، یعنې په نظري ډول موږ تاسې ته دروښوده چې کومې لارې شتون لري او له کومو طریقو نه موږ کولی شو چې یو کمپنۍ فایل جوړ کړو. په دې ویډیو کې په عملي توګه موږ یو کمپنۍ فایل تاسو لپاره جوړوو چې تاسې هم له دې نه زده کړئ او کار ترېنه واخلئ. ښه ورځو یو وارې کویک بوک ته. دا د کویک بوک اولنۍ صفحه ده چې دلته لیکل شوی ده نو کمپنۍ اوپن. تر اوسه پورې موږ هیڅ داسې کوم کمپنۍ فایل نه ده جوړ کړی چې دلته ذکر سي او راسي چې موږ هغه اوپن کړو. نو د کمپنۍ فایل جوړولو لپاره دلته څو لارې شته چې یو کریټ نیو کمپنۍ ده، بل اوپن او ریسټورینګ. تر اوسه پورې موږ کوم فایل جوړ کړی نه دی چې هغه ریسټور کړو یا اوپن کړو، او دا هم سمپل فایلونه دي چې د دې په باره کې ما په تېرو ویډیو کې تاسې ته معلومات درکړم. اوس ځو کمپنۍ فایل او دلته ورته وایي کریټ نیو کمپنۍ. دلته چې کریټ ورته وایي بیا دلته نوی وینډو چې خلاصیږي په ده کې یو ایکسپریس اسټارټ ده چې عاجل یو کمپنۍ تاسې ته جوړوي، بل ادر آپشنز ده چې convert data from quicken data. د دې په باره کې مې هم درته ویلي وه. او create a new company file based on existing، یعنې هغه کوم فایلونه چې شته دي، یعنې مخکې له مخکې موږ جوړ کړي وه کوم کمپنۍ فایلونه، د هغو له مخکې نه بل کمپنۍ فایل جوړوو. نو تر اوسه پورې موږ کوم کمپنۍ فایل جوړ کړی نه دی، د دې نه کار نسو اخیستی. او دغه ډیټیل اسټارټ مطلب دغه ده چې فول، یعنې موږ په خپله خوښه باندې ورته وایو چې موږ کمپنۍ فایل کې کومې برخې واوسي یا کومه نه واوسي. دا ډېر داسې اوږده پروسه لري، یو انټرویو غوندې ده چې تاسې ټول د پروسې پای ته ورسوئ. بعد دغه نه یو اکاونټ یا یو کمپنۍ فایل تاسې ته جوړیږي. نو د دې لپاره چې موږ کار اسانه سي او ساده طریقه یې همدغه ایکسپریس اسټارټ ده. ایکسپریس اسټارټ باندې مې کلیک کړ. اوس دلته چې کوم آپشن راځي وایي ګلیډ یو آر هیر، یعنې تاسې آماده یاست چې خپل کمپنۍ فایل جوړ کړئ. د دې لپاره چې کمپنۍ فایل جوړ کړم نو بزنس نیم هغه نوم ده چې موږ غواړو د خپل د کمپنۍ نوم دلته ورکوو. لکه زه ورته وایم چې کابل اسټار یا 5 سټار، ورته وایم کابل اسټار، دا زما کمپنۍ نوم ده. دلته انډسټري، د انډسټري په باره کې مې درته ویلي وه چې ډېرې برخې دي، یعنې که تاسې نه پوهېږئ چې کوم صنعت پر مخه بیایئ یا کوم فیلډ پر مخه بیایئ، دلته راسئ هیلپ می چوز، دا تاسې ته ډېر معلومات درکوي، درته وایي چې له دې څخه یو انتخاب کړه. دې ته وایي انډسټري. یعنې ما داسې ویلي وه چې دوه کالمه شته دي، یو انډسټري ده او بل یې اکاونټس، یعنې هغه اکاونټونه چې دې خواته یعنې د دې انډسټري لپاره جوړیږي. زه دلته ورته وایم چې جنرال بیس. اوس ما جنرال بیس انتخاب په دې خواته چې کوم اکاونټونه جوړیږي هغه ټول د جنرال بیس لپاره جوړیږي. ورته وایم اوکې، یعنې انډسټري ټایپ ما انتخاب کړ، جنرال بیس او بزنس ټایپ. د په باره کې مې ویلي وه چې سول پارټنرشپ دی، پارټنرشپ او LLP، سنګل ممبر ده، ملټي ممبر LLC. سنګل ممبر یعنی محدود المسئولیت. محدود المسئولیت منظور او معنای دا ده چې یو کمپنۍ که کله یا کوم وخت تاوان وکړي، هغه تر یو حده پورې د هغه تاوان مسئولیت لري، یعنی نور مسئولیت هغه په غاړه نه ده. او دا یې مالټي ده. کارپوریشن هماغه سهامي شرکتونه او ډېر نور مختلف ډولونه نور هم دلته دي. موږ د کمپنۍ لپاره زه ورته وایم سول پراپرټورشپ، دا مې ورته سلیکټ کړه. او بل د دې برخې کې تاسې دا کمپنۍ یا تاسې دا شرکت په دولت کې رجسټر یو کوډ درکوي، هغه کوډ درته ولیکئ او که نه یې بیا هماسې پرېږدئ. دلته کولی شئ چې ادرس هم ورکړئ، ورته ووایئ چې موږ کمپنۍ په
کابل افغانستان کې ده کابل افغانستان ورته که سیټي ورته انتخاب کې ورته ویلی شي چې سیټي هم خپله کابل ده او نور معلومات زیپ کوډ کور کې یو اسټیټ خو دا د امریکا لپاره ده ځکه چې هلته ایالتونه دي او زیپ کوډ کور کې زیپ کوډ نو په افغانستان کې زیپ کوډ له څونه شروع کېږي له 101 نه شروع کېږي یعنی کابل اوله ناحیه 101 ده نور نه پوهېږم چې نور ناحیې څو دي که دلته فون نمبر هم ورکولی شئ زه ورته وایم سیکرېټ ورته وایم چې بس صحیح د همدغومره معلومات لږ وخت نیسي تاسې ته کمپنۍ فایل جوړوي کابل اسټار د کابل اسټار په نامه باندې موږ یو کمپنۍ فایل جوړ کړ لږ ځنډ کوي لږ او کمپیوټر چې څونه یعنې پروسیسر یې قوي رم یې قوي ډېر زر عاجل کولی شي چې دکې یو مشکل داسې د ګرافیک صحیح نه ده انسټال شوی بعد له دې نه چې کومه صفحه راځي یعنی هغه صفحه دې صفحې ته وایي دغه صفحه ده په دې صفحه کې کومې خبرې دي get all the details into QuickBooks مطلب یعنی هغه کسان یا خپل مشتریان له کومو لارو نه کولی شئ چې تاسې کمپنۍ فایل ته ور اضافه کوي یا هغه کسان چې تاسې غواړئ ورسره تجارت وکئ که هغه پارتنر اوسي که هغه مشتري اوسي یا هغه که پلورونکی اوسي څنګه کولی شئ چې هغو سره تاسې اړیکه ونیسئ یا له تاسې سره اړیکه ونیسي هغه څنګه خپل کمپنۍ فایل ته اضافه کولی شئ اډ مطلب همدا ده وایي اډ د پیپل یو ډو بزنس ویت یعنی هغه کسان څنګه اضافه کوی شئ چې ته ورسره تجارت وکړې زه ورته وایم بل اډ د پروډکټس یا دغه کسان چې ورسره تجارت کوي بل تولیدات یا هغه پروډکټ خدمتونه یا سرویسز دي چې تاسې هغه خلکو ته وړاندې کوئ او بل اډ یور بانک اکاونټ یعنی د اکاونټ جوړول څه رقم کوی شئ چې خپل د کمپنۍ فایل ته یو اکاونټ جوړ کړئ یعنی یو اکاونټ د بانک جوړ کړئ چې هغه کې پیسې جمع شي او پیسې ټول شي زه ورته وایم اډ د پیپل یو ډو بزنس ویت دکې بیا هم څلور نور آپشنونه موږ او تاسې ته راځي یعنی د دوی لیست دغه چې لیکل شوی ده choose an option below to get started you can save time by importing from email or pasting from excel دا یو لیست د هغو کسانو چې موږ ورسره تجارت کوو که کیدای شي هغه د موږ وینډور اوسي یا پارتنر اوسي یا هم د موږ کسټمر اوسي نو دغو اضافه کول لیست ته په کومه طریقه باندې تاسې غواړئ چې د اضافه شي اول from outlook from yahoo from gmail or paste from excel or enter manually مونږ دغه د اکسل یا مانولی برخه ټاکو بعد له دې نه ورته وایو کنټینیو کې مونږ ته یو لیست خلاص په دې لیست کې څوک غواړي چې اضافه شي کسټمر وینډر امپلوي یعنی کسټمر مشترکین غواړي چې اضافه شي وینډور یا هغه پلورونکي دلته اضافه شي یا امپلوي تاسې کارمندان زه ورته وایم چې یو کسټمر دلته اضافه کړه کسټمر نوم ده خالد د دې کمپنۍ چې نومیږي کمپنۍ واټر سپلای د فرست نیم چې دی د فرست نیم ورته وایو چې خالد لاست نیم چې دی ورته وایو خالد خان او ایمیل ادرس ورته وایي خالد زه ورته ولیکم چې خالد او دلته یو انډرسکور @gmail.com
gmail.com. ښه د تلیفون نمبر ورته وایم 1 2 3 او 1 2 3 بیا هم 1 2 3 4 دا یې د تلیفون نمبر ده. الټرنیټیو تلیفون هغه بل تلیفون کله چې دا تلیفون ګولي له کوم تلیفون نه کار اخیستلی سي فاکس ادرس ورته وایو چې دا هم کابل کې ده کابل. او نور معلومات سیټي ادرس ورته وایو افغانستان او سیټي ورته وایو کابل. د دې نه وروسته کانټاکټ نیم که لري ورته اضافه یې کوئ که یې نه لري هماسې پرېږدئ ورته وایم خالد یو نوم ورکوم خالد کامبه اوس که ورته ووایئ چې کنټینیو دغه نفر اضافه کېږي او که غواړئ چې نور کسټمران اضافه شي نور کسټمران هم کولی شي له دې لارې نه اضافه شي ورته وایه کنټینیو. اوس تاسې دې برخه کې ګورئ چې اډ د پیپل یو ډو بزنس ویت په اډ مور باندې بدل شي. د دې لپاره چې د موږ تاسې د ویډیو حجم ډېر نشي زیات نشي د پاتې برخه په بله ویډیو کې انشاءالله تاسې ته جوړوو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.